مدینه منوره کې چې کم جون تیرولو نو دې کې ځنې خلک داسې وو چې د هغې کورونه وو او ځنې خلک داسې وو چې هغې له نورو صحابهو د مدینې منورې انصارو ځایونه ورکړه خو دې کې ډېر مؤمنان مسلمانان داسې وو صحابه کرام د دین او د علم حاصلولو په نیت باندې د خپل کور او وطن نه راغلي وو اولاد او بچی بیبیانې کاروبارونه تجارتونه پریښي وو په یو قمیص کې اغوستې راغلي وو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم ښي اړخ ته داسې یو ډپه غوندې وه چبوتره غوندې وه چې هغې ته به صفه وې دغه صفه باندې به دغه بې کور او بې وره بېدره مسافرین صحابه ناست وو هغه صحابه کرام چې هغې مدینه منوره کې کورونه لرل او هغې اسباب او روزي لرله دغه فقرا او مهاجرینو صحابو ته به خوراک څښاک د هغه وخت مناسب ورکولو او دی خپل اولاد او بچی کور وطن دا پریښو د علم د حاصلولو دپاره د رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم په مسجد شریف کې مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم سره دیرو دغه ته اصحاب صفه وی اوس هم هغه چبوتره او هغه صفه هغه موجوده ده دا یو مدرسه و علمی معزز سامعین کرامو د رسول پاک علیه الصلاۃ والسلام نه د علم لویه برخه چې کوم دی هغه امت ته راپاتې ده او هغه برخه دی امت ته په صحابه کرامو کې بعضې صحابه کرام داسې وو هغې له الله ډېر لوی لوی علمونه ورکړي وو لکه عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه دا دومره جلیل القدر صحابي دی فقیه صحابي دی مسائل او د قرآن کریم زده کړه دا یې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه حاصله کړې وه او چې په صحابه کرامو کې به عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه موجودو د بل صحابي مبارک دا جرأت نو چې هغه فتوا ورکړې وي او هغه مسائل بیان کړې وي ځکه چې دی د هغې په منځ کې لوی عالم دا شان خلفای راشدین چې هغه د رسول پاک علیه الصلاۃ والسلام مبارک څلور یاران هغې د علم یو ډېره لویه برخه او عیسی د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه نقل کړې وه او هغې صحابه کرامو ته په خپل دور کې بیان کړه صحابه کرامو تابعینو ته بیان کړه په تابعینو کې یو لوی عالم د دې ټول امت د نبی علیه السلام یو اوچت عالم دین او متبحر عالم او ځان له د مذهب امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه چې دا د صحابه کرامو شاګرد دی د علم هغه برخې هغه ایسې بیان کړي چې هغه ټول دنیا ته د رسول پاک علیه الصلاۃ والسلام د علم هغه رڼا او فیض چې دی دا ورسولو د څلورو زرو استادانو نه تاسو سوچ وکئ چې دی به څومره ګرځېدلي د څلورو زرو استادانو مشایخو نه د علم حاصل کړی دا د تابعینو دور دی صحابه کرام استادان دي او تابعین شاګردان دي افضل تابعی او بهترین تابعی امام جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه په خپل کتاب تبیض الصحیفه کې لیکلی دي چې زمونږ امام اعظم ورته ځکه وایي چې دا په امامانو کې لوی دی امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه د څلورو زرو استادانو نه علم حاصل کړو چې په دې کې 19 استادان د نبی پاک مبارک صحابانو د عبدالله ابن مسعود صاحب نه علم حاصل کړو او د عبدالله ابن زبیر صاحب نه علم حاصل کړو داسې د ګڼ شمېر صحابه او د اهل بیتونه چې کوم د رسول پاک علیه السلام د کور او د خاندان خلکو امام سیدنا امام جعفر صادق رضی الله تعالی عنه نے سبق حاصل کړو او په خپل به امام صاحب رحمت الله علیه فرمایل لولا السنتان لهلك النعمان کچره د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه یعنی خپل ځان یادولو د 2 کال نوې د علم د حاصلولو نو نعمان به هلاک شوی وي العیاذ بالله هغه عظیمه هستی په تابعینو کې د علماو په سب کې چې په کوم ځای امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه وفات شو 1000 پیری د قران کریم ختم په هغه ځای باندې کړو هغه عظیمه هستی په تابعینو کې چې په یو رکعت کې غون قران ختم کړو خانه کعبه کې دن عبادت کولو خطیب بغدادی رحمت الله علیه 44 نمبر جلد کې
د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله مناقب بیانوي. دې ته تاسو ګورئ حج شریف ته لاړو 55 کرته په جون کې حج کړو، یعنی چې کله نفي فرض شوی دی نو دی به حج لتلو. د رخت او د کپړې یو عظیم کاروباري او تاجرو، الله ول ډیر لوی شان ورکړو او ډیر لوی ملکه ول د رسول پاک علیه السلام په علوم باندې ورکړی و. امام صاحب رحمت الله علیه په اخیری کال باندې چې کله حج ته لاړو د خانه کعبه دربانچی ته وی چا سره چې چابیانې وي ما ته دا ورکو لوکا زه د الله په دې کور کې په بیت الله شریف کې دننه یو 2 رکعاته منځ کوما. امام صاحب رحمت الله علیه ته د خانه کعبه ور په خپل باندې کولاو شو، دننه ورغه په 2 رکعاتو نفل باندې ودرېده. څنګه نفل کول صاحب؟ په یو رکعت کې سالم قرآن ختم کو، ختم القرآن فی رکعت واحده، په یو رکعت کې قرآن کریم ختم کو. دویم رکعت مختصر غوندیو کو. دا اغیله الله طاقت ورکړو. ته حیران چې 10 سپاره قرآن په یو رکعت کې څنګه ویل شي، نو په 10 منټه کې یو سپاره څنګه ویل شي؟ ته ویل شي زه در لسی پاره در کوم ډډې په ډډې به ورته اوړي، کله بدل اسویلی درځي، کله بدل خوب جوټې در کوي، کله به یو خبره ماته او بلې به وګده. خو په وخت کې ته سپاره نشي ویلې، په نیمه غنټه کې نشي ویلې، په غنټه کې ته سپاره تلاوت نشي کولی. او د دې زمانه حافظ قرآن په وخت کې سپاره وای. دا بیل طاقتونه الله ورکړي. حافظ قرآن په وخت کې سپاره وای، دې غنټه کې نشي ویلې. هغه ته الله پاک دا الفاظ راغون کی زمانه وته ادري برکت پکې وته واچي او د زبان چال ولا دومره تیز کی چې یو آیت د قران کریم تلاوت کړي نو هغه 100 آیتونه د قران کریم تلاوت کړي. دا د اغي کراماتي، دا د کراماتونه خالی ني، کرامات به بیانې او کرامت د اولیاء الله او دا حق